السلام علیکم. رونو ما نه بعضې ملګرو سوال کړی و چې یاره عمر بای څوک چې سعودي عرب ته درځي نو 72 غنټې مخکې دا رجسټریشن څنګه کیږي. نو ګوره زه تاسو ته طریقه درښیم، ډېره زیاته اسانه طریقه ده او هغه دا ګوره تاسو دا د ابشر به تاسو کولاو کوئ. ابشر دننه به تاسو خپل پیج ته نه دننه کیږي، تاسو کوم اکاونټ دی تاسو به راشئ دې دغه ته زه تاسو ته ښیم. تاسو به راشئ ګوره دا تاسو ته ښکاري، دلته به تاسو به دې نه دننه کړئ اسم المستخدم او دا قسم به تاسو پرېږدئ. دلته به راشئ تاسو ته ګوره د جاز نشان به ته ښکاري، دا منسق قدوم چې ورته وایي. زه په دې باندې کلیک کوم، دا به تاسو اوپن کړئ. الدخول الى منسق دا جدید دا سور نشان چې دی دا به تاسو دغسې اوپن کړئ. ټیک شو ورونو، او بیا به دلته به تاسو راشئ بدء التسجیل دا لاندې دا به تاسو ودې کې دا پوره ترتیب یې لیکل دی چې رقم خلک سعودي عرب ته راځي، زایر محسن او غیر محسن، چا چې ستنې لګولي، مقیم، اقامې والا، چا نه دي لګولي او که نه. نو تاسو به دا رجسټریشن باندې به تاسو کلیک کړئ. ټیک شوه، دا به تاسو ووهئ. نو د مقیم سایډ به تاسو ته کولاو شي. نو دا تاسو د مقیم سایډ نه هم کولی شئ او دې ځای نه هم کولی شئ. که نه زه یو ملګري له ټرای کوم اوس چې د کېږي که نه سایډ نیټ کمزوری دی، نو په دې وجه تاسو ویټ وکړئ لږ. ښه جي، نو دا کې دې تاسو ته راغلی چې ویکسینیټډ ویزیټر، ناٹ ویکسینیټډ ویزیټر، میډیکل ویزیټر، ویکسینیټډ ریزیډنس. نو په دې کې چې تاسو کم یو تاسو اکثر تاسو اقامه تاسو سره اقامه مقیم ریزیډنس یعنی چې تاسو خو دغه مطلب ویکسین تاسو کړی دی، نو دا یو به تاسو 1 2 3 دا څلورم نمبر باندې به تاسو کلیک کړئ ویکسینیټډ ریجس دغه باندې. ټیک شو جي، دلته به تاسو په د اول کې به تاسو د خپل اقامې نمبر به ورکوئ. ګوره زه دلته اقامې نمبر ورکوم، یو ملګری دی. ټیک شو جي، ښه جي، ډېره اسانه طریقه ده. ښه 22 ښه، بیا به د لاندې کې به تاسو خپل ډیټ اف برت ورکوئ چې تاریخ پیدایش مطلب. ټیک شو جي، ښه جي، بیا به تاسو به پکې میاشت سلیکټ کړئ. صحیح شو جي، ټیک شو جي، ښه، بیا به دا تاسو ویریفای کړئ. ټیک شو کنه جی، ګوره دغه پوره معلومات دلته راغی. صحیح شو جی، نو بیا دلته چې تاسو دا کله دا پیج تاسو ته کولاو شو کنه، دلته به تاسو بای ایر تاسو راځئ، مطلب جاز کې راځئ، دغه راځئ دا اوورلینډ یعنی تاسو په بارډر باندې راځئ، په کومه لار باندې تاسو راځئ. نو که تاسو بای ایر راځئ، دا ملګری چونکې اوس دی نه راځي فی الحال د فلایټ نمبر د ځای شنو په دې اول کې به تاسو د اولنۍ خانه کې به تاسو د فلایټ نمبر به واچوئ او په کم تاریخ باندې ارایول ډیټ په کم تاریخ باندې تاسو کوزیږئ دغه به واچوئ. دقه آسان، بالکل آسانه طریقه ده. ټیک شو جي، او په کم ایرپورټ باندې تاسو کوزیږئ په دې سیکنډ نمبر دغه کې، او په کم ایرلاین باندې تاسو راځئ که نه، نو دغه به تاسو ووهئ او بیا به دا تاسو سلیکټ کړئ دا او سبمیټ به تاسو ووهئ. چونکې دلته ما د دې فلایټ نمبر او ارایول ډیټ نه دي ورکړي، ځکه زما سره څوک راځي نه په دې ټایم کې زه چاله وکړم. نو دقه طریقه ده. بیا به تاسو ته په دې کې یو پیج به راشي، هغه پیج به ځان سره پی ډي اف کې واخلئ، که اخلئ که نه تاسو خپله مرضي ده، او به تاسو سره در سره بس تاسو رجسټریشن آنلاین وشو 72 غنټې مخکې. دقه طریقه درونو صحیح شوه.